زمونږ په ملک کې وګوره د جمعې شپه پخوا نیکانو بزرگانو به د جمعې په شپه تازه اودس وکړو، وی به د جمعې شپه ده چې اودس کې اوده شمه ثواب یې ډېر دی. نن زمونږ په ملک کې د جمعې شپه د ډمتوب او د کنجرتوب شپه وي. ټوله شپه پکې دا ذلیل قوم چې دی وی سیارونه ګوري. اوسنۍ خبره درته کوم، اوس یو ځای نه رالم، یو سړی راغلی او منظوري اغسته په انټرکان هوټل کې چې د لور کویدن مې ده او په انټرکان هوټل کې دې ماته د میوزیک اجازت ملو شي. اوسنۍ خبره ده. او سړیم لوی سرمایدار سړی و. نو هغه بابو ورته وی چې دی انټرکان آزاد ځای دی، چرته چې د شرابو پیټۍ پرتی دي او د شرابو کمرې ډکې دي، هلته د میوزیک اجازت غوښتو څه ضرورت دی؟ تاسو خیال راغی؟ نو د ملک حالت ته ګورئ تاسو. نن یوازې په ټي وي باندې د چا اکتفا نه ده، هر سړی ځان له مستقل وی سی آر هم اغسته دی. بیا تاسو ګورئ چې په دې ملک کې هغه خلک گرفتار شي کله چې هغه بلو پرنٹ جوړي. بلو پرنٹ تاسو ټول پیژنئ او پته ده درته. هغه فحش فلمونه، هغه بیا دا زمونږ د ملک غټایټ او دا د سنډا رونه چې دي، دا خلق ټوله شپه بلو پرنټونه ګوري، ورسره ښځې ناستي. دا جلسه نن ماسپښین نه پس به کېده او مازدیګر به کېده. ما د مولانا صاحب ته وی چې که زما د درتلو شوق دی وي نو مازدیګر یې مه کوه، زه سهار 10 بجې او که مازدیګر دلته نورې میلې لګېدلي کوچی بازار کې. نو ما زمونږ هم خوله بېواکه غوندې ده او لوډ سپیکر به دې لګولی مال سحر کې وکړه. تاسو اندازه وکئ چې د کم قوم د ښځو د نرو دا حالتي، داغه قوم انجام بڅي. هغه قوم به بخله کیږي څنګه؟ یو سړی چې شپه ورځ سترګې زنا کوي، شپه ورځ سحر نواله تر ماسخوتن 10 بجو پورې ستا سترګې زنا کوي. د قرآن نرستو د دې مدرسې طالبان او چڼي بوتلل او تا پسې ختم کول، دا قرآن بتا بخي. یا دې طالبانو مليانو تم دا پته ده چې دا قرآن به دا سړی وبخي چې د چا ټوله زندگی په زنا کې تیری. زمونږ غوږونه ټوله ورځ سا اوري، زمونږ سترګې ټوله ورځ څه ګوري، زمونږ لاسونه ټوله ورځ څه سره لګي، زمونږ خپې ټوله ورځ چرته روانې وي. نو بیا بې اختیاره دی چې قبر ته روان کی. الته ما څو جمعونه روح باندې څه بحث شروع کړی دی، نو ما وی چې وروره دا هغه روحونه نه دي چې د مرګ نه وروسته به نورو روحونو سره ملاو شي او سلام علیک وعلیک بو کی او خوشحال به یو سره ګوري را ګوري بو چې پلانې راغې په خیر رالی او ستړي مې. دا روح په داسې قهر اخته او په داسې عذاب به گرفتاری چې د ده به چاته خیال هم نه وي. اخر یو نږدې ته نږدې سړی خو اله په سړي باندې ښه لګي
چې ده خو په زړه ورته جوړي کړ نو چې د خپل زړه کې سوره یو ویني تساسي نو کپلار راشم والله که خپې ولګي تاسو خیال راغی نو د دې وجنه په یو خام خیال کې دا قوم پروت دی او بدبخت قوم زکه دی چې نه د پرون خبره ورته یادای او نه په سبا سوچ وی د سبا سوچم ور سره نه چې سبا به څه کیږي د خپل انجام سوچم ور سره نه چې زما انجام به څه دا د پیښور دی او دا د لوی شیعه دلته اوسېږي زه کله دې شیعو ته وایم چې د ګریوان کې وګورئ د ګریوان کې وګورئ بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېده نو هغې وصیت وکړ وصیت وکړ چې زما جنازه چې د ورځې اوچته نه کوي بل زما په جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي او پاس په صادر واچوي چې چرته پردې سړیم زما د کفن ټوټه ونه ګوري د پیغمبر د وفات نه رستو د پیغمبر بیبي ابدالآباد د پاره داغه سره نکاح حرام وی ابدالآباد د پاره پیغمبر نه رستو د پیغمبر بیبي سره څوک نکاح نشي کوله او بیا د پیغمبر نه رستو د پیغمبر بیبي نه با چې د مسلې تپوس کېده نو پسې پرده به کېده او आवाज به وشو چې یا امه اے مورې دا پلانه مسله څنګه ده نو خپل مور نه بم د مسلې تپوس پسې پرده کېده نن زمونږ د میندو د خویندو د ښځو حال په دې ملک کې وګورئ یو سرکاري سرکولر جارو شوی دی چې اره محکمه کې به 15 ښځې برتی کېږي 5% ښځې به برتی کېږي یعنی سلو کې چې 95 سړی برتی کېږي نو 15 به ور سره جنکای برتی کېږي ولی چې باچهی د ښځو ده دوه ښځې در باندې مسلط دي او قرآن څه ویلي دي د ښځو متعلق جشن قرآن ته خو راغلي یې ټول کنه قرآن ختم ته راغلي یې زه چل حافظانو ختم کړی دی راځئ پکې ثواب دی ثوابونه کم ځای دي د عذاب خیال کوا د خدای د عظیم قهر انتظار کوا قرآن وګورئ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان سشی په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا ان بطش ربک لشدید نه دی اورېدلی چې ستا د خدای گرفت داسې دی چې یو ځل سړی راونیسي بیا یې څوک خلاصولی نشي نو عزیزانو عرض میں داو چې قرآن یو زیارت نه دی او نه قرآن یو میله ده او نه قرآن یو تماشه ده قرآن قانون دی قانون کم ملک کی چې د قرآن غوندې قانون موجود وي او د هغې ملک د عدالتونو فیصلې د لارډ میکالې په جوړ کړي قانون باندې کیږي لعنت ته په هغه ملک باندې وي او لعنت ته په هغه چای چې هغه دا تصورم کوي چې زه د دې ملک مشر یم زما خو په ایمان تاسو ته یم چې بالکل دې ملک نه مایوس یم دا مې تصور کې هم نه راځي چې دا خلق بم چرته د سړي زامن شي مایوس
قرآن ویلی دی د خزو متعلق وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرنا پیغمبر دی خزو توایا چې قرنا فی بیوتکن کور کې نہیں خبردار چې بارو نزی دینا پستا. علماء لیکي چې د خزې د سطر بدا عالمي د سطر چې په کور کې بم په زوره زوره نه ګرځي چې د پړو आवाज هم چرته پردې سړی وانه پړو आवाज بیا چې د ضرورت په بنا باروزی مړې شوه پلار کرا مور کرا مور مړه دا پلار مړ دے جلباب به پسری دا زراشی دی قرآن کې د جلباب ټکی تماشا هم کوي کنه دا قاریان چې دي کنه دین دغه غوندې دي داسې بیګاره ته وي چې تجوید مې وې چرته مدرس کېږم ما نور کتابونه دی ویلي دي ول نه ډېر داسې دغه غوندې کنه غوړ غوندې رومال به پوګا چولې یو غوړ غوړ بکیږي نور څه دی ویلي دي وینا نه جی بس په دې څه کې قرآن دې پڑھاو کړه دې دا پڑھاو کا دې کې څه لیکلي حدیث پڑھاو کا چې دې کې څه لیکلي جلباب لفظ راغله دې قرآن کې جلباب برقی ته وایي جلباب هغه برقی ته وایي چې د سر نواله تر نکونو پورې یو انچای زیاده خزي پکې نخ کاری دا قرآن کې دی یو انچای زیاده د کپڑو یو انچای ټوټای ته نه بار نخ کاری بیا به دا جلباب د داسې کپڑی وي دا برقه به د داسې کپڑی وي چې هغه کپڑے ته سړی وګوري او کرکه ولا ورشي نن ستا په ملک سال دی نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د دې اول تپوس به مونږ نه کیږي اول آیا بزرگ وی چې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې تپکم دلیل زما د مینې داودارې په مخ کې دې د جدای او خو لارې نه دي جوړ کړی او داوا زما د حسن کې او زما د مینې کې نو عزیزانو مونږه دې دین د پاره هیڅ نه دي کړی هیڅ نه د قرآن غرض دنیا تراتلل صرف ویل او خودل نه دي قرآن په ملک حاوی کول دي د ملک قانون قرآن کول دي او دا اول فرض چې دی د علماو دی چې د ملک قانون قرآن شو تاسو ګورئ څومره فرق باطله چې دي په ملک کې به تصور ختم شي وجود به ختم شي دا خو زما د سترګو د وړاندې خبره ده په کابل کې وګوره قانون سختو چاکړت کولې شو کړت چانه شو کولې قادیانی نوم چانه شو اغسته شیعه نوم چانه شو اغسته پرویزی نوم چانه شو اغسته بهاولی نوم چانه شو اغسته قانون سخت سعودی عرب کې وګوره چې قانون سخت دی څوک خو دې کړ څوک دلته چې قانون بیلیبل دی قابل ضمانت دی قانون نشتا د انګریز اوس انګریز داسې زمونږ دوستو چې هغه مونږ له داسې قانون جوړولو چې مونږ په ښه ورځ وګورو
یو لیس مکه باندې د چا سره مقدمه شي 14 کاله دیوانی مقدمه بکیږي د خزه د جامونه بم پکې خلاص شي ابم خرڅه وکیلان لبه ورکه بیړي به پیغر کشي په یو لیس مکه باندې دیوانی کیس چې تا ته چا جوړ کړي فوجداری کیس 302 چې وشي تو ګوره یو پیشي په های کورټ او سپریم کورټ کې چې دی کیږي ضمانت د پاره 50,000 روپۍ د یو پیښه درنه وکیل نو تاسو د خدای یو سل او سلور کتابونو والی یې کني وای او دا جماعت ته علما پکې دي د بازار کې لانجه په خشوا هاي هوي ټاپ ټوپ لکه د مارغانو غوندي نو کوم ځله منډه کوي وای بازار والو کوم ځله منډه کوي ها کوم ځای ته منډه وای تانه دلته ولې نه را منډه کوي دلته تانیدار نشته دلته قانون نشته دلته فیصله نشي کېږي په دې ملک کې وګورئ تاسو چې سلانجه پیښه شي تانه لا بمنډه کې الله دې بیا د تانه نه ساتاو د تانیدار نه دې سات الله بیا هغه مرزا سه اله خدای پیجندلی په دې بازار کې بڑے اور بدمعاشی کیږي خو چې تانی لور شي مرزا د ځلان دی ګور صدیق السلام علیکم جی وخت کې دې ځل راشي مرزا سے پلانی را بند کینالتا بار ناشته د سپی غوندې کنا ها چلو 30 مار خان ځان ته پتاڼه کې د خپل پوزیشن بیا وګورا او شیشه ځان سره یو څه د خپل شکل ته دی وګوره بیا او جمعات ته چراشه سره بنګیا دي ځان نه جوړ کړی پړانګ دي ځان نه جوړ کړی سوچو کوي لکه دا خپل 30 مارخانی هغه وخت وګوره چې ته ضرورت له تانه ته ورشي لوی تانه خدا ده د مسلمان د فیصلو زه خدا ده د مسلمان د فیصلو کتاب خو قران ده قران نه دی ویلي وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول چې ستنازم پیښ شي نو د خدای او د رسول قانون ته رد کړي او فیصله وکړي د دې خوا کلو یو سړیو جج ته تپوسو کو چالکه دا 15 جرب ازمکه د تنازع د شریعت پکې ویلاو جی کوم والملا خوخ کا وی سبا بدر ته جج صاحب وې د شپې ما په سراغه وی چستا نامه فیصله د پاره ورکومه خو په دې می پوي ک چې غټم کا بیلم ما چې داغه بیان واوریدو نو بیللای مالواله غټم کبلم ویل کا غټم خو شریعت کوم او کبلم نو بیا عدالت خده ما ورتل غټي مطلب ملاو چې اورمیک دلمات کا ویلستان امه ورکم مال ورکا بس زمان امه پکې ورکړه چې سو وخت کې عباس شروع شو نو فیصله مکړه چې د بیلو دا پلانی او غټله جج تم فیصله واستولا د ته آرډر واورولو چې تا بیلو دا پلانی د جج ته وای چې وخت خدای دې د بجلیګر مولا کوران کی هغه خو ماته ویلو چې غټه کنه را پسې راغه کوته کې پوګته مالتا ماته ویلو چې کګټه مانو شریعت کوم کني نو شریعت نه کوم نو مال په خدای مې دې قسمی چې ما درته رښتیا ویلو شریعت کې چې بیلم نو ګټه دی دا تا خدای غر کا ما دروغ نه ویلی شریعت کې چې بیلم دا دې ګټه ده ځکه چې پس اسلام دې عملو
شریعت چې درنه یو شی والی او بل ورکی الحمدلله وایا چې زما حق نو زه په ظالمو ما شکر دی چې بل ته ملاو شو. نو ګټ او بیلات خو د پیرنګي په قانون کې مشتا او ګټ او بیلات په اسلام کې مشتا. نو بدبخت د انګريز قانون ته منډي وای او د خدای قانون ته ناراضي چې یو پیسې دی پنه لګي یو نه دی پنه لګي او زرګونه روپۍ هلته لګوي. نو د دې وجنا عزیزانو دې ته سوچ وکړئ. او بیا دا طالبان دومره قمقل نه دي چې ستا په کور کې 3 سپاره تاله په 2 روپۍ وي او په 2 روپۍ درته 3 سپاره وي او ستا په مړی پسې بخي دا د مړی څه بلا والی دي خپل مړو پسې بخي. یعنی زه به ستا کور ته درشم او 3 سپاره برا کې اړه به مې پړه کوچوي او ته به را باندې خټ کېدلې وریجې وخوره 2 روپۍ به بیا مال راځي. دا ساقل دی. بیا په کور کې وګوره چې چرته خواص او غټایټ راشي هغې د پاره د ناستې څنګه بندوبست کړی او مولا چې ختم لراولې هغه د ناستې څنګه بندوبست کړی. د انګریز د قانون مولا چې د کور تراشي سهال دی جوړ کړی او د قرآن د قانون مولا چې د کور تراشي په کم نظر ورته ګوري. د مرګ نرستو په دې خلقو به تاسو ځان بخای بیا ای خیال است تو محال است تو جنون دا لیونتوب دی چې دا بدبخت قوم پکې پروت. زه تاسو ته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې قرآن سره دنیا کې د چا یارانه نه وه او دنیا کې ور سره تعلق نه و. د قرآن په قانون دنیا کې قربان نه و. د پیغمبر په حدیث دنیا کې قربان نه و. د مرګ نه رستو د بیړي د غپلار او د نیکم تبا ده. اوس خدا کوشش کوي چې لکه جنازې له غټ مولا راوړي مال چې غټ مولا باندې جنازه وکي اب غټ دوزخ لذي. ځکه چې دا غټ مولا را تخکاری د جنت در باندې د شیعاګانو کې یو ډله ده دغه ورته وي میا مرید ورته وي لکه دا مونږ کې چې ډلې دي داسې هغې غریبانو کې هم دي. نو پاړه چنار کې ور سره ناستم یو سړی راغی وایي چې زوی مې یو ډېر بد عمله و او څه ډېر وران و او دا ګډوری مې راوستی دی که چېرته ویل په ګډوري څه کېږي خو مزا جنت ته نشي تللی او عذاب نه بیا بچ کما. نو چا لاړو نو ما ورته چې میا صاحب دا دی ما تل په آرام کېنه دا قرباني خدای بخي اسم نه خو زمونږ خو پکې چټه جاری ده. تاسو خیال راغی دي اوس مونږ کې دا بعضې ملیانې په قبرونو راپاسې ځای بس قات شته او نشته او ګوړه شته او نشته او صابون شته کېنه خوله دې ټپه شه چې ټپه دې شي. دا مړي په پسخاتونو او په ګوړه او په صابون خدای بخي مړي یاسم کور روان دی د ژوندو کار ولې خراب یې چېرته مولانا به په یو جوړ جامې خو وینځي. تاسو خیال راغی اوس د جلدې صابون شته او نشته او ګوړه شته او نشته بله شپه زمونږ علاقه کې مړی شو نو ټوکرۍ ډکې وې د الواګان او لاندې منځ کې الوا ده او بیا روټۍ او صاحب دا په پیټو صابونونه دي. نه ته مې وی چې هلکه داس چل دی چې دا مړی لږ داسې معتبر مړی دی نو غریبان ولا نه دي راغلي خدای دې غر کا بوډای کور تا وی چې په دې روټو څه وکړو مالی نه لیونی چې روان دی ما یو 50 روټۍ ور وتړه بس هغه ته اواز کو هغه د نر بچیم ولا صادر وغړولو یو 80 روټۍ ولا پکې مروا وای ویل خدای خو دې په جنتونو کایله دې موړ کړ. په دې خبرو مونږ بخلې کی عزیزانو بنیادی خبر ازان پوي درته مې ووې چې قرآن قانون دی
که په ملک کی حکومت قانون نه راولي او په تصور کې مې نه راځي چې د پاکستان حکومتونه قانون راولي. په تصور 240 کاله څومره حکومتونه چې تیر شو ټول دروغجن بېایمانه او جهنم رسید شو. موجوده وخت کې چې کوم حکومت ته هغه سوچ مکوي. اوس خزا او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، کرټول د ازغو کړي بیا ته تما د گلزار کړي. څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، کرټول د ازغو کړي بیا ته تما د گلزار کړي. کرے ازغی او تما د گلزار تی کے کینول دی خزانہ او تما د شریعت تی کے. یو جلسہ کې مولانا فضل الرحمن صاحب تماوی ما تاسو چې دا شریعت مسوده ور پیش کړی دا نو کدی خزی دا شریعت مسوده پاس کړه نو د خزی سره بیا څه کو؟ دا خو بیا ز په کور کې کینو ما بورکا به ور پساروم. دا بسری شونډې نه راغاړه راځي په اسمبلی کې به سړو لونډانو کې ناستای دې سره به څه چل کې چې ملک قانون د شریعت شي د دې به څه پوزیشنی. نو دا ټولې خبرې مونږه چې خلقو ته سترګو کې خاورې اچو. شریعت هم پیش کړی ضیاء الحق صاحب په وخت کې هم صاحبه اله شریعت بل پیش کړی دی ولا چې دی او ولا ټلګرامونه ورکي. شریعت مال شریعت بل نه دی، دا غونډې حلالای چې کومې ضیاء الحق ورته کړي دي هغه غونډې د کلو د بورې هغه حلالای او قوم ته سترګو کې خاورې اچوي چې شریعت بل هم پیش کړی دی. شریعت بل وجود نه و، تصور نه و. ستا امریکا ملک د تاج و تخت امریکې لاندې دی، هغې چې درته نه ویلي ته په ملک شرعي نظام راوستی شو. په آرام کې نه عوام دي، څوک په سرنګ کې دوکه کوي، څوک په سرنګ کې دوکه کوي. لکه تاسو دا بجازیان چې یې داسې کپړه چې راکاږي یاره دا دکن داسې اوف وایي نو دا چې واغوندي نو بس د 7 کالو جینای بشي او ټت رای کاږي. اور چا لرګي اغستی چې اغستی ویل 145 فٹ په نرخ مې اغستی چې رای وړاو بیا ناپ کړه نو لرګي داسې چل کړو چې سره نری او لاندې بیخم نری دا لرګي او دا من لپیټ غټو نو هغه د من لپیټ چې دا ورته ناپ کړی دی چې رای وړو 105 فوټو خاطو 40 فوټو کې والو. نو ار سړی په خپل ځای کې غل دی، بېایمان دی. دا د خوراک سیزونه دي ستا په ملک، قسم په خدای دی دا اورېدو درته نه وی. مونږ علاقه کې یو دکاندارو د غوړو ټیم کې مګ امړاوه، ما ته سپېغولو 7 اغستو مګه د لکۍ نه داسې ونې لړی کړه چې لړی کړه ما دې باندې به څه کوې بیړه دې غرکش. ما ته غږ مه کوه اختر را روان دی دا میلو کې دا خلک پکوړې پخوي په هغې کې بیا ور خرڅ کړم مګه. دا ستاسو د اچار ځایونه چې دي دې کې دا خومان چې دي دا پړسېدلې مګې پکې دا سپېغولو سطو ګوره دې کې سوجي ګډه کړي دا سپېغولو سطو لرډوي پکې د مګو غول روزي. ار سړی یو دکاندار خو دې دا وایي الله پیغمبر خدا هم ویلي دي چې کوم شی خرڅې او څه عیب پکې نو ګاک ته به خیر ګاک ته به وایي چې دې کې دا عیب دی. نو مونږ ټول د منډۍ دلالان یو عزیزان. کمال رالی ملا سے پلار میں مر دے یار بالکل ختم نو جنت خو تو زر کا بجلیګر کې یو سړی د جمعې شپه وه ما ته وی چې یاره اس رات ته کی چیز ثواب زیادہ ہوندا ہے. ما ورته وی چې بنایا گوشت تے سبز مرچاں تے ٹماٹر وچ پا کے تے مسیت لیا سارے مردیاں پیچھے حلوا آیا اسی انہاں دے منہ پھکے ہو سن تے تیرے پیو پیچھے
गोश आवे तो द मुंह सलूना हो जैसी खुश हो मां टोके वर सरा मासपखिनो के चे मां खाम में कतुर इश्तिया डोंगा के सरा कड़े वखा रावड़ा होदा सार माना तपोस कई चे के होया माल तेरे पियो ने तराती खा बड़ा खुश है दासी द खुदा खराब बेवकूफ अबल काले में ओ सड़ी तवे पे जिमी के माल अलग प्लार में दे खूब की लीदले सख्त यखनी केदा वेल सोक माल बनेन वरो लेगा बेख्ती चे में कत सदर ने बनेन वाप मा तांगो दोस्त बनी आदम दी नदा मुंग अर सड़े पखपल अमल के गल दे उसकी की बदसर की बदसर नाजीजानो मुंगा दुनिया की दाखिरत दपारा पैदाई मुंग दुनिया की दुनिया दपारा नहीं पैदा अब दुनिया मजरातुल आखिरा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया मजरातुल आखिरा दुनिया द आखिरत द करवंदे ज़ेदे नो आखिरत लत्सक कर चिके दुनिया की बेके